نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. ترمذی شریف کی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دا روایت موجود ده. حدیث قدسی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وای کله چې الله جل جلاله زمکه پیدا کړله او د زمکه په خوځولو شروع شوله او ډیره سخته خوځیدله، نو الله جل جلاله د دې د روکتام د پاره د دې د خاموشي د پاره پزماکه باندې د پاسه غرونه ولګول. کله چې فرشتي د الله جل جلاله د طاقت او قتل او فرشتي ډېر سختي په سوچ په حیران شولې چې یا الله د زمکه خوځیدله او په دې باندې تا دومره سخت شی ولګاو چې د دې خوځول د ټول قرار شول. نو فرشتو سوال ته نو کو چې یا الله په دې غرونه هم زیات مضبوط او سخت شی شته. نو الله جل جلاله ورته فرمایل چې وسپنه دا په غرونه هم زیات مضبوطه او سخت شی ده. هغه داسي چې دی وسپنې په ذریعہ سره غرونو کې سورنګونه هم کیږي او روډونه هم جوړيږي او نور غرونه په دې باندې وړه ټوکري جوړيږي. نو بیا فرشتي ورته ویل چې یا الله په دې وسپنه هم طاقتور او مضبوط او سخت ششته. نو الله جل جلاله ورته فرمایل چې ور دومره سخت شیدا چې هغه دا وسپنه هم بالکل سره نرمه کی، ځکه چې زغری او نن سبا په جدید دور کې چې څومره هم د وسپنې آلات دي دا ټول د دې وسپنه د ور په ذریعہ سره جوړیږي. فی نفسه دا سخت شیدا، خو چې کله د دې په مقابله کې ور راشي نو دا بالکل نرم او ملایم شي. نو فرشتو بیا د الله جل جلاله نه دا سوال وکړو چې یا الله تا دومره قدرت او طاقت ده، نو په دې ور نه هم یو مضبوط او طاقت شته. نو الله جل جلاله ورته فرمایل چې وبو دا دومره سخت طاقتور او مضبوط دي چې دغه کډیر سخت ور وي نو دا وبو یکدم دا ور ختم کی. کته سولدلی وي چیرته یو فیکټری کې یا کارخانه کې یا یو بل ځای کې ور ولګي نو هغه ور د ختمولو د لپاره د وبو استعمال کیږي. نو فرشتو بیا ورته وایي چې یا الله په دې وبو نه هم طاقتور مضبوط او سخت شته. نو الله جل جلاله ورته فرمایل چې په دې نه مضبوط او سخت شی هغه هوا ده. کته سولدلی وي چې په یو علاقه باندې باران وي او د باران نه ډکه وریځي وي نو د هوا په ذریعہ سره هغه وریځي د یوې علاقې نه بلې علاقې ته منتقل شي. نو کله چې اوبو او هوا په یو ځای جمع شي نو په دې ځای کې د هوا طاقت اوبو نه زیات ده. نو فرشتو بیا سوال ته نو کو چې یا الله دا هوا دومره طاقتوره ده چې اوبو د یو ځای نه بل ځای ته وړي، د یوې علاقې نه بلې علاقې ته وړي، نو په دې هوا نه هم سخت مضبوط شته. نو الله جل جلاله ورته فرمایل چې په دې نه سخت او مضبوط شي د ما هغه بنده ده چې د ما په لار کې یو صدقه وکي، یو پیسې خرج کی، یو د نیک کار وکي، نو هغه دومره په خفیه طریقه سره وکي چې د په شیلاس باندې چاته صدقه ورکي او دا غس لاسته علم نوي چې د څومره صدقه وکړه. نو دا ټول د صدقې برکت چې خفیه طریقه باندې صدقه کول دا په غرنه هم مضبوط شي دا او دا په وسپنه هم مضبوط شي دا او دا په ورنه او هوانه او بونه په دې ټولو شیزونه یو مضبوط شي دا. کوم تاسو صرف د دې قدر او عظمت او پیژندو نو د دې لپاره دا شرط چې کله مونږ تاسو صدقه کوو په خفیه طریقه سره نو په دې کې اخلاص ضروری ده. او کچیرته په دې کې مونږ اخلاص نه و ریا او خلکو ته ځان ښکاره کول مقصود وي نو په دې باندې دا انسان الټا استغفار کوي او بالکل د دې د انسان د گمراهۍ او د هلاکت ذریعہ جوړېدل شي. نو الله پاک دې مونږ تاسو ته د داسې صدقو کولو او داسې دینی ماحول مدارس او طلبه باندې د صدقې کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.